الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. سورة النمل آية نمبر 45. الله أكبر كبيرا. تاسو خپل پرونه سبق یاد ده؟ څو یاره؟ یو دعوت و یو مونږ په قلار یاد ده تاسو ته کنه؟ مونږ په قلار شه استقامت سره الله دې نصیب کړي. د دې ځنه واقعات د صالح علیه السلام د قوم د سمودیانو ذکر کیږي. اصحاب الحجر ورته وایي. مخکیم ذکر شي د واقعا خو بیا دوباره ما تاسو ته په واقعاتو کې ډېر حکمتونه ډېر عبرتونه الله جل جلاله په هغه د ذهن سازۍ دپاره یعنی دوباره ستا ذهن ته دغه قدرتونه دغه حکمتونه راشي د هغې دپاره یو واقعه بار بار په مختلفو ځایونو کې په مختلف پهلو سره ذکر کوي. کله یو انداز باندې ذکر کی، کله په بل انداز باندې ذکر کی چې تا ته د الله قدرت معلوم شي. په واقعاتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی چې ته خفه کېږه مې یوازې مخالفت ستا نه دی شي، ستا نه مخکې پیغمبرانو مخالفت هم شي. پوهېږئ دویم په واقعاتو کې نه منونکو دپاره وعیدې یرولي چې که زه نه منم ما سره به دغه کار کېږي لکه سمودیانو سره چې څنګه شو. د منونکو دپاره خوشخبریان دي، منونکو دپاره په هغې کې خوشخبریان دي. الله اکبر. ولقد أرسلنا يقينا معلقلو إلى ثموديان أخاهم صالحا ورور دوی صالح علیہ السلام دوی رور یو نسبی یو اسلامی روری کنه نو اسلامی رور ولی دوی نشي کېدی لکه چې دی مسلمان دی هغه کافر دی، مسلمان د کافر رور نه. انما المسلمون اخوة، مسلمانان خپل منځ کې رونه دي، کافر ترور نشي ویل چې دا زموږ رور دی. خبره پوهېږئ اکثر ډېر محبت کې راشي دا زموږ هندو رور دی کنه، هندو بھائی دی. نو مسلمان بروري کافر رور نه. الکفر ملة واحده. کافران ځان خپل منځ کې به څه شي هغه وي، مسلمانان خپل منځ کې رونه. نو دا د دوی نسبي رور دی، یعنی خاندان د دوی د قوم نه دی. خبره پوهېږئ ځکه ورته رور ویل دي
صالح علیه السلام هغوی ته لاړ اولنی دعوت ورکړي هغو ته د پیغمبر کار وګوره د پیغمبرانو کار ان اعبدوا الله چې بندګي وکړئ د الله پاک یو الله بندګي وکړئ نور پرېږدئ نور نه خلاص شئ الله سره څوک شریک مه جوړوئ لکه یو کار الله کوي د الله سره نور شریک مه جوړوئ په هغې کې یوازې الله کوي فإذا هم فريقان يختصمون پس شو دوی دوه ډلې چې یو بل سره په جګړه شو څه کسان منونکي شو د صالح علیه السلام او څه کسان نه منونکي شو کافران شو منونکي لږ دي او نه منونکي ډېر دي آپس کې یو بل سره به اختلافات او جګړې به وي چې د به تاسو په حق هغه به تاسو په حق مونږ په حق یو هغه به نه تاسو نه مونږ په حق دوی چې کله جذباتو کې راغله که تاسو په حق یې په مونږ باندې د الله عذاب راوله وایي قمقلتوب اخر کې به ښکرې وشي که نه هلکه چې په حق یې خو چې مونږ ستاسو مونږ که نو د جهالت انتها دا وه چې که تاسو په حق یې نو مونږ ستاسو ملګرتیا وکړو الله دې مونږ له ستاسو د ملګرتیا توفیق راکړي دا قسم خبر نه که تاسو په حق یې په مونږ د الله عذاب راوله او بل ځای کې مکی مشرکانو دا الله جل جلاله نه الله پاک خو منو خو شریکان ور سره جوړول کنه دا الله پاک نه سوال کوي اللهم اے الله ان كان هذا هو الحق اے الله کدا پیغمبر په حق یې د کعبه پرده نیولې ولاړلې او خالص چاته سوال کوي الله نه سوال کوي اللهم ان كان هذا هو الحق اے الله کدا پیغمبر په حق یې فامطر علينا حجاره من السماء پمون من د اسمان نه غټي وروا اګه قمقلتوب انتها ده کنه ده پکار خدا او چې الله پاک کدا پیغمبر په حق نه مونږه ملګری کا دا سوال پکاري کني پکار یا کدا پیغمبر په حق نه په مونږ باندې غټي وروا او ته نه به عذاب الیم یا د دینم یو دردناک عذاب په مونږ باندې راواله سوال لچانه کوي الله پاک بیا دردناک عذاب راوست چې نصیحت ساتي بیا الله اکبر دوی دا صالح علیه السلام ته وی کته په حق په مو باندې چلو کا عذاب راغله صالح علیه السلام ته بیا خو نه کوي چې قمقلانو نه عذاب څه شي راغله چې عذاب پتا سو باندې راشي نو بیا به تاسو سره فرصت اید بخنه د توبې بیا به تاسو سره چانسي نو عذاب ولې غواړه قمقلانو توبه وباسه کنه استغفار او ایمان وروړي نو بچ بشي تاسو عذاب غواړئ نو دومره قمقل لې چې د عذاب نو رسته به تاسو کومه فائدہ ملو شي یو خو به باندې په دنیا کې د الله عذاب راشي اذن تاسو په خپل وی چې عذاب راغی نو ته په حق چې زه په حق یم نو د قیامت پر ورځ به دوزخ ته ځي نو دوه څیزونه ځان د پاره څه شي غواړي د عذاب پیغمبر خیر خوای کنه چې دوی د الله پاک نه عذاب غواړي کته په حق په موږ باندې چلوګا دا عذاب راول عذاب الله تسوالو کې چې په موږ باندې عذاب راولي دا خو د پیغمبر له قسم چیلنج ورکولم دي کنه چیلنج کته په حق په موږ دي عذاب راشي چې دا ځای کې پیغمبر ویل چې الله راول په انا پیغمبر به ویل نو د نبی کې قمقلان دي اخونه وته چې دغه څوک نه کوي تاسو څنګه قمقلان مونږ تاسو ته چل خي چې که څوک ناپوهي کنه قمقل خپل په جهالت کې راغلي یا په تکبر کې راغلي نو هغه ته خو نو کا هغه د پرده مکو چې خیره ولا کوي چې خدای دې تبا کړي خدای دې دسي کړي بلکې چې چلو کا هغه ته خو نو کا قال صالح عليه السلام يا قوم ازما قوما تدي يا قوم بزمن دوت دم له چې بدبختو اے کافرانو اے جاهلانو اسی ویل شو کنه محبت د اظهار لپاره چې زما قوم مونږ یو شی تاسو دشمن نه ما
قال ابو صالح علیہ السلام یا قوم اے زما قوما لم تستعجلون ولزر تاسو بالسیئت عذاب لرا قبل الحسنت مخید خوشالینا لکه خوشالی پر دې څه غواړي عذاب غواړي لولا تستغفرون الله ولتاسو بخنه غواړي د الله نه په ایمان سره ایمان وروړي به د الله نه بخنه غواړي لعلكم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي تاسو بخنه ولې نه غواړئ چې په تاسو رحم وشي د الله رحم څه شي پورې معلق دی بخنه وختو پورې استغفار پورې لولا تستغفرون الله اے سمودیان چې بخنه غواړي نو الله به په رحم کوي خبره پوهیږئ سمودیان چې بخنه په دغه کوم آیت چې ما تاسو ته مخکې وي هغې کې مجیبه ځای مخې ته راغی اتفاق دی ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم وایي کنه چې الله کله پیغمبر په حق په موږ باندې د اسمان نه ګټه راوړه یا بل یو درناک عذاب په موږ باندې راوړه الله جل جلاله دغه خبر جواب ورکړي دوله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې دا پیغمبر په حق دی دوی په خپل د الله نه سوال کړی دی چې الله کله پیغمبر په حق نه په موږ باندې عذاب راشي ګټه دی راشي الله پاک روز د دوه وجو نه په دوی باندې عذاب نه راولم په دوه وجو باندې په دې کافرانو مشرکانو باندې عذاب نه راولم یو وجه خدا دې چې نبی د رحمت نبی دی هغه پکې موجود دی د رحمت نبی موجود دی نه په دې کافرانو باندې اوس عذاب نه راولم پوه شئ کنه دا یو وجه دویمه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دویم دا چې دوی په حق باندې په دروغ باندې په جهالت په طریقو باندې راځي د کعبې نه غیر چاپیره طوافونه کوي او دا ټکي پکې وي چې غفرانک یعنی موږ وبخي الله موږ وبخي بخنه غواړي نو د دوی بخنه خو نشي کېدی ځکه چې ایمان نه راوړل چې ایمان نه راوړل بخنه کیږي لیکن د استغفار دی ټکی د استغفار دی ټکی د دنیا عذاب بند کړی دی وای تاسو چې په دوی د الله عذاب ځکه نه راځي چې دوی غفران نه کوي پوهیږئ تاسو نو چې یو سړی مسلمان یو د عقیدې نه استغفار وایي د هغه به څه حل چې ښه په یقین سره مسلمان دی او په یقین سره د الله نه بخښنه غواړي او عقیدې طریقه هم برابر د ایمان هم په الله شته او مشرک هم نه دی د هغه د استغفار باره کې به څه حل په هغه باندې به الله عذاب راولي چې د کافر نه د دې وجه نه عذاب اوچتېږي چې هغه استغفار کوي خبره پوهېږئ ډیلی شو لیټ شو لیټ عذاب ورسته ته راغی دې ټایم کې الله پاک وایي چې دوی بخښنه غواړي زه استغفار زه دغه نه کوم دوی باندې عذاب نه راوړم وهم یستغفرون تر څو چې دوی بخښنه غواړي نو زه په دوی باندې عذاب نه راوړم الله دلته الله پاک صالح علیه السلام ورته ویل لولا تستغفرون الله تاسو استغفار ولا نه کوئ لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وشي دلته استغفار د ایمان سره ده خبره پوهیږئ چې اول ایمان نه وړه بیا استغفار مقصد زما په دې خبره کې دا دی چې استغفار یو لوی دولت دی چې الله جل جلاله موږ تاسو لپاره کړی دی لوی دولت دی چې موږ تاسو لپاره کړی شیطان مې په خپل سر باندې خاورې واچولې خاورې چې غرق شو په تباه شو ټول زندگی ټول وخت څو عمر په یو کس باندې ضایع کړم هغه په ګناه کې اخته کړم مبتلا یې کړم په ګناه کې لوی محنت مې کړې لوی لارې کوڅې مې ورته کړي خپل ترکیبونه مکر چل ول مې کړی هغه په هغه ګناه کې ګیر کړم چې هغه ګناه وکړي زه خوشحاله شم چې مقصد مې حل شو هغه سبا له راشي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفار وکړي توبه وباسي استغفار وکړي هغه ټول ته الله پاک بیا معاف کړي یا استغفار زما ملا ماته کړه شیطان څه وی استغفار زما ملا ماته کړه
تباہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ډیر زیات خوش قسمت ده، بختور دی هغه کس چې د قیامت پر ورځ په خپل عمل نامه کې ډیر استغفار به موند. تاسو د خپل نه باور څوک بس. الله اکبر. نو زمون په سبق کې استغفار شته کې نشته؟ څو پیری ده؟ جزاک الله. هغه 200 سحر ما خان کې سلسله کنه. 500 خپل له 200 پیری صحیح شو. وای کنه وای. جزاکم الله. تسبیحات په استغفار دا لازمي زمون شان ګناګارو د پاره لازمي. استغفار بارکه که تاسو ته قصې کوم زمون د ټایم ختميږي کنه. چې لوی ډیر عجیب دولت ده. د امام مالک رحم الله قصه تاسو اوریدل وکنه کنه اوریدلې چې هغه سړي په سلاړه ورله هغه زما هر سوال الله د استغفار د وجه نه قبول کړی دی. زه استغفار ویم په مخ استغفار کوم په مخ استغفار ویم او د دې برکت دا دی چې ما د الله نه څه شي غوښتل دی پوره کړی قبول کړی. دا قصه چاته کوي؟ امام مالک رحم الله ته دا قصه کوي. وی تا چې امام مالک رحم الله ته وی چې څه سوال لیکل هغه الله قبول کړی دی. وی چې څه سوال مې کړی دی الله قبول کړی نه دی. وی اوس تا په لمن هیڅ ارمان نشته. وی اوس مې یو مقصد بل نیولې دی. استغفار مې یو مقصد مې بل دی. دا هغه ته پته هم چې الله پاک قبول کړي. وی څه مقصد دی اوس څه سوال الله نه نیولې دی. وی دا سوال کوم چې الله مې د امام مدینه امام مالک رحم الله سره ملاقات وکړي. هغه ته مخ نه استه. هغه ته سوال قبول شه دي هغه خلق ماته وي. هغه امام مالک خلق ماته. الله اکبر. هغه حسن بصری رحمه الله له سره راغی ورته وی چې ماته څوزي پوخایا باران نشته قات. هغه ټول قوم ته چې استغفار کوي استغفار وایي. بل کس راغی څو وخت وروسته څو عمر وروسته چې زمونږ کویان او نهرونه چې هغه وچی دي استغفار کوي. بل کس عمر وروسته راغی چې ما څه وځي په خو اولاد مې نشته زامن مې نشته استغفار ډېر کوي استغفار ډېر وایي. بل کس په سر راغی چې پریشان یم بے عزت یم په معاشره کې ما څه وظیفه کوي چې معاشره کې مې عزت جوړ شي استغفار کوي. هغه دا چې څوک راځي څه قسم مسله وي دی ته څه وي استغفار کوي. شاګرد هغه ټول تاسو کوم کې مې دا د موږ د اخر د هغه ژوند راوي شي استغفار دې څه شي دی خو چې چا ته څه ضرورت دی ته څه وتا استغفار کوي. څنګه هر چا ته استغفار دا غواړم دا دې د استغفار دې د او دا څنګه یم دا الله وي څوک وي او بل دغه نه مخکې کس راغلی هغه ډېر زیات ګناهګار یم څه وظیفه راته وکړه چې الله مې معاف کړي هغه استغفار کوه که نه وی الله پاک داسې وایي چې نوح علیه السلام په قصه کې چې فقلت استغفروا ربکم تاسو استغفار کوئ استغفار وایئ د خپل رب نه بخښنه غواړئ د الله نه استغفار وایئ انه کان غفارا هغه به ستاسو تمام ګناهونه معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا د اسمان نه په شبو شبو باران وریږي د څه شي په وجه استغفار. ويمددكم باموال ابل پس راغله چې غریب نه کنه دا استغفار کوه. ويمددكم باموال مال به ډیر شي وبنين او زامن به ډیر شي ويجعل لكم جنات باغونه به ډیر شي فصلونه به ډیر شي ويجعل لكم انهارا نهرنا کوي دا به جاری شي. ما لكم لا ترجون لله وقارا دا الله نه د عزت امید ولې نه کوي عزت به ډیر شي دا ټول په څه شي کې دي یو به کنه به او ټول کې اولنې چې ده انه کان غفارا بخون کې ده د بخنه لپاره د دنیا د غرضونو لپاره به استغفار نه وي دا الله د رضا کولو لپاره به دا نور سيزونه به کې په خپل راځي
زمون په هغه وظایفو کې کوم چې 1500 پیری دي کنه 500 پیری ترمه کلمه ده او 500 پیری درود شریف ده 500 پیری استغفار ده 500 پیری لا حول ولا قوه الا بالله دا په ورځ کې کم سے کم دي کنه او 0 پیرونه زیاته یا کم سے کم 0 پیری لا اله الا الله دي چې دا مونږ په ورځ کې کم سے کم د سحر ماښام د تسبیحاتو نه علاوه وو سحر ماښام تسبیحات خپل به زیدي کنه دا غنه علاوه موږ روز یو کشپ خپل د تسبیحات پوره کو ان شاء الله الله جل جلاله دې موږ له ویلو توفیق راکړي او بیا دې هغه خپل دربار کې قبول کړي لولا تستغفرون الله تاسو ولي بخنن غړې د الله پاک نه لعلکم ترحمون د دې لپاره چې بتا سره رحم شي دا جواب ته ګوره د قوم جواب لکه تاسو دعوت ولا یاد ساتي خاص چې چاله دعوت ورکړي کنه هغه یاد ساتي واپس په دې خبرو پته مې قالوا دې قوم اطيرنا بك موږ سپیر شیو په تاسو سره تاسو راتلنو نو سپیرو مخامخ ورته د کله د علاقې ته سپیرو ولا تاسو راځته اطيرنا بك موږ سپیر شو په تاسو سره او بمن معك او چې تاسو سره د کوم ملګری دي هغه زموږ علاقې ته سپیروال راځي وی قات راغلی یا څه چلو کنه قال صالح عليه السلام طائركم عند الله سپیروال تاسو د الله طرف نه ده دا تاسو باندې عذاب او مصیبتونه د زنه راولم څوک راولي بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم په فتنه کې اچول شي مشرکان عذاب والے یقینا مالک له سمودیانو ترور د دوی صالح علیہ السلام ان اعبدوا الله بندگی کوي د الله پاک فیدا هم فریقان یختصمون پس دوی ډلې چې جګړه کوله قال صالح علیہ السلام یا قوم زمالم تستعجلون بالسیئات تاسو عذاب ولی زرغواړئ قبل الحسنة مخكد خشالينا لولا تستغفرون الله ولتاسو بخنن ولد الله لعلكم ترحمون ددې لپاره چې پتا سو رحم وشي الله د رحم امیدوار استغفار ډیر وای قالوا قوم اطيرنا بك من سپرشيو پتا سرا وبمن معك باچا سرا چستا ملګری دي قال صالح عليه السلام طائركم عند الله اسپر ولستاسو د الله طرف نه ده بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم په فتنه کې اچول شوی اللهم صل على محمد ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا